السلام علیکم دوستانو. د غټي مهنې او د وړو مهنو کم صورتونه دي هغه چې په هغې کې بغیر د کمپنۍ د اجازت نه تاسو ټرانسفر کولی شئ، یعنی د غټو مهنو او د وړو مهنو. نننۍ ویډیو دې باره کې دا ویډیو لازمي ټوله وګورئ او لازمي د ملګرو سره ویډیو شیر کړئ چې ټولو مسافرو ملګرو ته پته ولګي. ګورئ دوستانو، که ستا د کمپنۍ ویزه یا ستا د شریکي ویزه ټیک شو، یعنی کمپنۍ او شریکۍ وشله، یا ستا د فردي مؤسسې ویزه، نو دا خبره یاد وساتئ چې کله ستاسو اقامه ختمه شوه، یعنی په 12 بجې ختمه شوه، په 12:10 12:20 1 غنټه پس 2 غنټې پس 2 ورځې پس میاشت پس ستا کمپنۍ ستا اقامه رینیو نه کړه، ستا مؤسسې ستا اقامه رینیو نه کړه، نو تا ته د دې خبرې اجازت دی چې ته ټرانسفر کولی شي اني ټایم. لیکن په دې باندې بیا زه بله ویډیو جوړه کړم چې دې غرامه بیا څومره راځي چې په ټایم باندې اقامه جوړه نه شوه، نو ته آزاد په دې کې چې ته بل ځای ته بالکل ټرانسفر کولی شي. اوس یو سوال دی، تاسو وایئ چې عمر بھائی که چېرته ورک پرمټ یعنی کانټریکټ دا ایکسپایر نه او اقامه ایکسپایر، په دې دواړو کې چې یو هم ایکسپایري، نو ته آزاد ته بالکل بلې کمپنۍ ته ټرانسفر کولی شي. ټیک شو دوستانو، بلې کمپنۍ ته ټرانسفر کولی شي په هغه صورت کې چې کله ستا اقامه ایکسپایري. یو خبره شو دوستانو، که دا د کمپنۍ اقامه او که دا د فردي مؤسسې اقامه، دا خبره خو وشوه. اوس دې خبرې ته راځو چې کوم ډومېسټک ورکرز چې کوم مهنې دي، یعنی عامل منزل وسایط خاص وغیره طباخ منزلي، د دیو ټرانسفر کولی شي بغیر د دغه نه، که نشي کولی بغیر د کفیل نه چې اقامه کله ختمه شي، نشي کولی. ګورئ دوستانو، په دې کې د ډومېسټک ورکرز چې څومره مهنې دي په دې اقامه ختمه شي، نو د کفیل د اجازت نه بغیر ټرانسفر پاسبل نه دی. بیا به لازم د کفیل نه به تپوس کوي، دغه د اجازت نه بغیر نه کیږي. یو صورت دی البته که د چا اقامه د 3-4 کالونو ختمي او هغه ټرانسفر کول غواړي، نو هغه دا ضروري دی چې هغه مکتب مل ته ولاړ شي، هلته به درخواست به ولیکي چې ګوره زما 3-4 کاله وشو، زما کفیل اوسه پورې ما له اقامه رینیو نه کړه. نو که د هغه ځای نه اجازت میلاوېدی شو، ډېرو ملګرو داسې کړي دي، هغه ځای ته به تاسو ته اجازت میلاو شي، نو یې کفیل به ځان له بوځي، عقل ته به ستا ټرانسفر واوړي. دغه یو صورت دی. نور د ډومېسټک ورکرز که اقامه م ایکسپایر شي، نو د کفیل د اجازت نه بغیر ټرانسفر بالکل پاسبل نه، د کفیل نه بغیر ټرانسفر نه کیږي، البته د غټو مهنو کیږي. نو دا نننۍ ویډیو دوستانو، امید ده چې تاسو به ویډیو خوښ شوي. ویډیو لازمي د ملګرو سره شیر کړئ، لایک کړئ ویډیو، او یوټیوب فیسبوک دواړه ورسره فالو کړئ.